نن درته داسې یو مونځ باره کې خبره کوم چې مړه دا اوابین، دا اشراق، دا تحیت الوضو، دا نور نوافل، د دې ټولو نوافلو یو سردار نفل، د دې ټولو نوافلو یو د ټولو نه اوچت مقام والا نفل چې د الله په جناب کې د هغې ډېر لوی مقام دی، ډېره لویه مرتبه ده. هغه نفل درته بیانوم. هغه نفل څه شی دی؟ هغې ته وایي د تهجد لمونځ. یاره د تهجد لمونځ چې کم شان لري او کم مقام لري او کومه مرتبه لري، تقریبا 12-14 احادیث د رسول الله مبارک مختصر مې راوړي دي. وخت چونکې مختصري د دې د وجې راته مختصر بیانوم. او بل یو عجیبه خبره واورئ، دا به حق حیران شئ تاسو. اسجانه زمونږ دپاره د الله او د الله د رسول خبره ډېر لوی مقام لري. کو د الله راته وایي قرآن کې او کو د رسول الله راته په احادیثو کې وایي. یو ته وحي جلي وایي، څه شو مولیان صاحبان، او بل ته وحي خفي وایي. دواړه وحي دي، یو غټه وحي ده، یو وړه وحي ده. زمونږ دپاره دواړه دغه دي. خو تاسو دا یو خبره ځان سره په دې ذهن کې نن والئ چې دا څومره نوافل دي، د دې ټولو موږ ته د رسول الله مبارک د احادیثو مضبوط احادیثونه ثابت دي. خدا نن چې راته زه د تهجد د مونځ بیان کوم، د دې په قرآن کې الله په څو ځایونو کې بیان کړی دی د تهجد د مونځ، باقاعده حکم کړی دی، باقاعده بیان کړی دی په قرآن کې. ما راته یو 2-3 آیاتونه صرف د دې دپاره چې د جمعې وخت مختصر وي، نو د دې د وجې مې دا دورې ګینې په قرآن شریف کې ډېر آیاتونه د تهجد باره کې دي. یو ځای کې الله فرمایي، یو ځای کې د تهجد باره کې وی زما ان المتقین فی جنات و عیون، شپږشتمه سپاره کې الله وی زما متقیان، دا متقیان څوک دي چې څوک د الله نه یریږي، دا به د جنت په اعلی باغونو په چینو کې به وي. جنات و عیون، په اعلی بلډنګیانو کې او په اعلی چینو کې او په اعلی باغونو کې به دوی وي. نو تاسو قسم په خدای د قرآن شریف د آیات راواړوئ، نو دې کې الله وایي دا د څه د وجې دا دی چې ډډې والې ده، نه ډډې نه ده والې. کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون وبالاسحار هم یستغفرون. وی دا زما دا متقیان چې ما ولې د جنت دا اعلی مقام ورکړی دی، دا د دې د وجې چې دوی د آخري د شپې په آخري وخت کې راپاسي، نو الله ته ودرېږي تهجد مونځ کې او بیا ورپسې د الله نه بخښنه او استغفار وغواړي. نو الله وی ما ولې جنت کې اعلی مقام. دا بالکل په نص د قرآن دا خبره ثابته ده. بل ځای کې الله رب العالمین وی اسجانه وی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا خو الله ول د خپل کائنات ده کې بیا وی وعباد الرحمن، د الله هغه خاص بندگان، د رحمان هغه خاص بندگان څوک دي؟ نو الله صفت بیانوي، صفت بیانوي. یو پکې الله دا وی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. الله وی زما عباد الرحمن بندگان هغه دي چې هغوی درنګ تیروي د شپې په مونځ باندې، سجدا وقیاما. کله الله ته د پیشمني په وخت کې ولاړي او کله الله ته په سجده باندې پرته. الله وی دا زما اصل بندگان دي. دریم نمبر ځای کې الله دا وی وعباد الرحمن، قسم په خدای دا رکوع چې دا علما په دې منځونو کې وي یا د دې په معنا تاسو عباد الرحمن دا الله خاص بندگان الکه وی دا پلان کې دا د پلان کې خاص مرګري دي، یعنی ډیر نږدې مرګري دي. تاسو وایې نه وی دا پلان کې ډیر خاص مرګري، یعنی ډیر وته نږدې دي. الله وی ماته د ټولو نه نږدې خلک څوک دي؟ هغه دي چې د خپل د شپې اکثره حصه ماته کله په سجده باندې پراتی او کله په قیام باندې ولاړ. نو څلورم نمبر الله دا وی او پنځم نمبر الله څه وی؟ دا لګوره او دا ډیر د خوند او ډیر مزې دي. او د دې د لاندې راته بیا د رسول الله مبارک د قدولس احادیث بیانو. الله رسول الله مبارک ته وی ومن اللیل فتحجد به نافلة لک. ومن اللیل یو د شپې، ومن اللیل فتحجد به نافله. الله ته ودرېږه، دا ستا دپاره زیاتي مونځ دی. الله وی دا ستا دپاره زیاتي مونځ دی. خو که ته الله ته ودرېږې، اسجان دا خبره لږ په غور وره،
کو ته الله ته ودرېدې، الله رسول الله مبارک ته کو ته ما ته ودرې کنه. نو دا یاد ساته چې الله زمونږ او ستاسو د هدایت لپاره څومره پیغمبران را لېږلي دي، 1,40,000 1,40,000. په دې 1,40,000 پیغمبرانو کې الله چې د ټولو نه لوی مقام ورکړی د هغه جناب محمد رسول الله ته ورکړی. او بیا دا هم یاد ساتئ چې په جنت کې د ټولو نه لوی اعلی انعام چې دی، یعنی د هغه انعام زه ته ګناهګار پرېږده، علما پرېږده، مبارک خلق پرېږده، صحابه پرېږده، تابعین پرېږده، پیغمبران هم پرېږده چې پیغمبرانو د هغه شی چې کاش دا موږ ته میلاو شوی وي. دا سوچ او دا فکر و داسې مقام دی الله هغه څه شی دی، هغه د شفاعت کبرا دی، د ټولو نه لوی شفاعت کبرا چې د الله رب العالمین ته د ټولو نه لوی سپارش کیږي. الله رسول الله مبارک ته وی د شپې ما ته ودرېږه، د دې شپې د دې ودرېدو د برکته به زه تاله مقام محمود ده، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. قریبه ده چې زه تا د دې شپې د ودرېدو د برکته مقام محمود ته ورسوم. زما عزتمند درونو د ټولو نه لوی انعام چې رسول الله ته مبارک ته ملاویږي هغه د تهجد په مونځ باندې ملاویږي. ما ته ودرېږه، الله ورته حکم کوي ومن الليل فتهجد به نافلة، الله ورته حکم کوي. نو زما عزتمند درونو نه د شپې تهجد مونځ به د دې فرش د عرش ته رسي. رسول الله مبارک له چې الله دا مقام د تهجد په برکت ورکوي، دا مقام محمود ورکوي، دا د تهجد په برکت ورکوي. او اخیری 5 نمبر د قرآن شریف آیات پر ما خو ته وی چې ټول قرآن د دې نه ډک دی، خو زه به تاسو ته یو اخیری آیات دا ویم او دا ډېر سړي له خوند ورکوي، دا ډېر سړي له خوند ورکوي. وایئ الله په قرآن کې وی په سورت الف لام میم سجده کې وی تتجافى جنوبهم عن المضاجع، زما ډېر خشته او نیکان بندگان هغه دي. تتجافى جفا تیمور جانا یو جفا ده او بله وفا ده، یو جفا ده او بله وفا ده. وفا دې ته وایي چې سړی ځان ته سړی را لنډ کړي، دا ډېر وفادار دی، یعنی ما سره ډېره مینه کوونکی دی. او د دې په مقابله کې د جفا یاره دا ډېر جفاکش دی، دا ډېر جفا والا دی، دا ډېر وفا ونه کړه. الله وی زما خاص بندگان څوک دي؟ تتجافى جنوبهم، هغوی بې وفایي وکړي خپلو بسترو سره، بسترې وغورځوي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، چې کوم ځای دي سملي ځانه بستره لرې کړي. دا څه دپاره؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا. یاره دوه خبرې دي، د الله یره هم ډېره زیاته ده او د الله رحم هم ډېر زیات دی. نو دوی ولی الله د دې چې یا الله زه به یو ځل تا ته ودرېږم، خدای ته به زما حساب کتاب کې، نو یریږي مه. خو طمعا اسجانه دا هم ده چې زما دا کلمه ویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله، الله او د الله په رسول می ایمان دی. نو دا تمام شته چې د الله او د الله په رسول ایمان دی او د هغه ایمان د تقاضو د لاندې لګیا یو خپل اعمال کو، نو دا هم د الله نه لوی امید دی چې الله به رانه جنت هم راکوي. نو هم یریږي هم په تمه د دې دي پاس یې الله ته ودرېږي، خپلې بسترې د دې د وجې پرېږدي. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین. نو تا دا کار وکړه، خو الله ورته تا ته پته نه لګي چې ستا د سترګو د یخوالو دپاره الله وایي ما څه پیدا کړي دي. نو تاسو دا قرآن شریف د الف لام میم سجدې آیات دي تیمور جانه دا راواړوه که نه، نو چې څومره تفاسیر دی او د رسول الله مبارک حدیث دي ټول ورسره دا ویلي دي چې د دې خلکو دپاره الله څه تیار کړي دي چې دا بسترې یې پرېښودي او الله ته ودرېدل، جفا یې وکړه او وفا یې الله سره وکړه. نو الله وی ما ولا هغه څیزونه پیدا کړي دي چې د دوی په سوچ او تصور کې هم نه دي. نو رسول الله مبارک فورا وی دوی دپاره څه پیدا کړي دي؟ وی لا عین رأت
ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وی د دې دپاره داسې نعمتونه دي چې نه سترګو لیدلي دي نه غوږونه اورېدلي دي او نه د انسان په تصور کې راغلي دي. الله وی ستا د دې پاسېدو د برکته مې تاله هغه د جنت اعلی نعمتونه تیار کړي دي. قسم په خدای د الله په قرآن کې وی په قرآن کې رونو دا ډېر لوی مقام دی، دا ډېره لویه مرتبه ده. والله العظیم منګه نن ډېر په غفلت کې یو د دې نه، منګه نن ډېر بې فکره یو د دې نه. الله موږ له څومره ښکلي ژوند راکړی دی، الله موږ او تاسو له څومره ښکلې زندګي راکړې ده، الله څومره ښکلې وخت راکړی دی، موږ په غفلت کې لګیا یو. الله وی دې غفلت نه پاسه تا ته د الله د نزدېکت ډېره لویه موقع ده. نو زما عزتمند ورونو دا د قرآن شریف هغه مضبوط آیاتونه دي چې تهجد باره کې راغلي دي. نو ډېر لوی مقام او ډېره لویه مرتبه دی. د دې د وجې اسجانه دا وره په موږ او تاسو څو مونځونه فرض دي؟ 5. پیغمبرانو به شپږ کول، رسول الله مبارک به شپږ کول. ته دا شپږم مونځ کوم یو؟ دا شپږم مونځ د تهجد. رسول الله مبارک ټول عمر تهجد کړي، ټول عمر. یار دا خو مقام لري ځکه یې کړي دي که نه، دا خو مرتبه لري ځکه دا خو زمونږ او تاسو باندې د الله احسان دی. زمونږ کمزورو ته الله کتلي دي. نو په موږ او تاسو فرض نه دي، خو په موږ او تاسو فرض نه دي. خو دا یاد ساته، دا یاد ساته، دا نن په دې سوچ کې ځان سره او فکر کې یو سا چې کوې زه د الله په جناب کې د ټولو نه اعلی مقام غواړم، اعلی مرتبه غواړم، الله ته نزدېکت غواړم، الله د الله محبت غواړم، د الله مینه غواړم، د الله سره وفا کوم، د الله رب العالمین ته ځان ورنږدې کوم. قسم په خدای کو د تهجد د مونځ نه د الله د نزدېکت لویه ذریعه بلې. قسم مې راته په خدای وخوړه. نو زما عزتمند وروڼو د دې اهتمام کول پکار دی. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیثو کې وګورئ د رسول الله مبارک زندگی د ټولو صحابو سره وه، خو بیا د ټولو نه نږدې زندگی هغه د خپلو بیبیانو سره وه. دا یاد ساتئ. بیا د بیبیانو کې د ټولو نه نږدې زندگی د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها سره وه. عایشه بیبي د رسول الله سره مینه محبت و خیر په هغې به چېرته بیا راته خبره وکړم. خو عایشه بیبي وایي چې چا سره مینه محبت د چا زیات وي او چا سره یې ناسته پاسته زیاته وي اسجانه، نو دا د دنیا قانون دی چې د هغه نشیز او برخاست هغه انسان ته معلوم وي. دی وخت کې دی پاسی، دی وخت کې دی سملی، دی وخت کې دی بار روزي، دی وخت کې دی چیس کی، دی وخت کې دی روټۍ خوري، دی وخت کې دی آرام کوي. چې کوم انسان نږدې وي هغه ته د دې هر څه پته لګي. عایشه بیبي وایي ما د رسول الله مبارک سره ژوند تېر کړی. دا احادیثو کې راځي. وی که ما رسول الله مبارک په حضر کې لیدلی دی، یعنی که کور دی، او که ما په سفر کې لیدلی دی، که ما په بیماری کې لیدلی او که ما په صحت کې لیدلی دی، قسم په خدای کو په ژوند کې هم چېرته د تهجد لمونځ قضا کړي. دا ما ته عایشه بیبي وی پته لګي. بیا دویم نمبر حدیث کې عایشه بیبي څه وی؟ وی الله ته به ولاړو، الله ته به ولاړو. نو دا د حدیثو الفاظ دي زما عزتمند وروڼو چې څومره به ولاړو. نو عایشه بیبي وایي دا د هغې د مبارکې خولې څه ناشنا الفاظ دي. وایي داسې به ولاړو په قیام باندې چې ما وي خدایه دا ټوله شپه به جوړې په قیام کې تېره شي، په ولاړه کې تېره شي. وایي چې بیا به کله رکوع له راغی نو موږ خو ته یو ټز او غلپ وباسو. نو عایشه بیبي وایي په رکوع کې به داسې تسبیحات و داسې د الله ذکرونو چې ما وي دا ټوله شپه به جوړې رکوع کې تېره شي. وی بیا چې به کله سجدې ته لاړه نو ما به وی چې خدایه پاکه ټوله شپه به جوړې سجده کې تېره شي. داسې اوږده به یې کول. نو ولاړ به راواړه به زما عزتمند وروڼو احادیث. عایشه بیبي وایي دومره به ولاړو، دا د حدیثو الفاظ دي تیمور جانه، حتی تورمت قدماه، دا خپې به یې وپړسېدې، دا خپې به یې وپړسېدې، دومره به ولاړو. او الله ته به په دې سجده کې د دې تهجد په دې سجده کې به الله ته جړل. نو څنګه به جړل؟ زما ستا به څه جړایي مړه چېرته اوښکه توی شوي یا نه توی شوي. عایشه بیبي وایي د دې سینې نه به داسې اواز د جړا راوته، داسې د جړا راوته چې ما به وي
چې ولی جوفه عزیز کعزیز المرجل وی ما وی جوړ کټوې په اور پراته ده او دا کټوې چې څنګه خوټکاری کوي او خوله خوله کوي او مونږ تاسې ورو وی د رسول الله مبارک د سینې نه به والله العظیم دقه شان آواز راوت داسې به جلل الله ته دا ولې جاړي خلک ولې جاړي الله چې انسان یو ضرورت راشي چاته نږدې شي نو دله د خوشحالۍ نه هم جاړه نو عایشه بیبي وایي دا درېیمه خبره وورئ وی یو ځل داسې الله ته جلل خپې یې وپړسېدې نو یو ما ورته چې د الله رسوله ته خو هغه هستي چې لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک وما تاخر مخکیني رستوني واړه پټ غټ ښکاره د ټولو ګناهونه خو ته مبرا یې ته خو الله داسې پیدا کړې دومره جلا دومره پخپو کې ورم راتلل دا د څه د وجې الله اکبر د رسول الله مبارک دا خبره وره چې انسان هغه زړه بلکل یخ شي وی افلا کون عبدا شکورا وی چې الله ما سره دومره احسانات کړي د دې رب دې زه شکریا ولې ادا نه کړم چې ما ته ټول ګناهونه معاف کړي نو زما عزتمند ورونو عایشه بیبي دا دغه د یهودو یو ډېر لوی اول عالم بیا رستو مسلمان شو ډیر عظیم انسان دی قرآن شریف کې هم ذکر دی بعضې آیاتونو کې ورته اشاره شوې ده او ډیر عظیم انسانو د هغه نوم و عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دا یاد ساتئ دی اول یهودیو بیا رستو الله مسلمان کړ نو دله به الله دا په قرآن شریف کې دی دله به الله دوه قسمه اجر ورکوي زما ستا به یو وي د ده به دوه وي خو ډېر لوی عالم و ډېر لوی عالم وی راغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم صفتونه مې واورېده وی بیا مې یو ځل وی چې یاره د پیغمبر نه یو څو تپوسونه کومه اوږده واقعه د زرت هغه واقعه نه بیانوم صرف مقصدي خبره له راځم وی ما وی چې زه به د دې پیغمبر نه تپوسونه کوم نو نو ګوره زما ستاسې چې لالا کس یې هغه په دې خبرې نه خو چې کوم پی کس یې هغه پوره حتی او پوره تحقیق د ځان رسوي نو ما د رسول الله مبارک نه به یو څو تپوسونه کوم بیا به ایمان راوړم وی چې رالمه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مې ملاقات شو وی تپوس مې وکړه چې کم یو دی وی راته وی چې دا مخامخ ناست دی وی چې مې کله ورته د زړه په سترګو وکتل دا د حدیثو الفاظ دي والله العظیم وی ما وی چې ان وجهه لیس بوجه کذاب قسم په خدای دا خو د دروغجن سړي مخ نه دی د رښتونکي سړي مخ دی وی چې لومبي ملاقات مې ورسره وشو نو خپلو ملګرو ته یو حدیث وی او دقه د عبدالله ابن سلام د خولې مبارک الفاظ یو دا لومبي حدیث دی چې هغه نقل کړی دی بیا وروسته هم ډېر احادیث نقل کړي دي خو دا لومبي حدیث و چې ما د الله د رسول نه په دې خپلو غوږو مخامخ واورېده لا مسلمان شوی نه ومه چې الله مې دا حدیث دی غوږو له راوسته یا الله رسول وی چې ای خلکو یا ایها الناس ای خلکو یو درې خبرې نورې مو کړې اره ته اوس نه کومه خو یو خبره پکې دا وکړه چې تاسو مونځ کوئ وصلوا باللیل والناس نیام دا د حدیثو الفاظ دي مونځ کوئ هغې وخت کې چې خلک اوده پراتي او ته الله ته ولاړې نو که دا څلور کاله ته وکړل چې یو پکې دا دی وصلوا باللیل والناس نیام چې د شپې ولاړې او خلکو دي او ته الله ته ولاړې نو والله العظیم دا د حدیثو الفاظ دي وی تدخل الجنة بالسلام د دې څلورو خبرو خصوصا د دې اخیرې خبرې د برکته به الله تا په سلامتیا جنت ته داخل کی دا د حدیثو الفاظ دي تدخل الجنة بالسلام دا د څه د وجې دا د دقې د ماسخوتن د دقې تهجدو ودرېدو د وجې به الله تا په اوس سلامتیا سره جنت ته داخلېدل څنګه دي نو اسد جانه په تېره جمعه مې ورته ویلي چې موږ ته یو غټه مرحله د څه شي ده د پولیس رات ته په دې به تېرېږي او داسې خلک به هم وي چې ما راته په هغې کې یو کیټګري دا بیانه کړې وه چې د بجلۍ د پلق هسې به تېر شي بجلۍ پلق شي ته به پېر نه شي او تېر شي دقه شان دا خلک به پکې وي چې د بجلۍ د پلق هسې تدخل الجنة بالسلام څه مطلب دی تیمور جانه چې تا به الله په سلامتیا نه هېڅ کلو به هم نه او تا به الله جنت ته داخل کړي هغې کې یو مقام دا دی چې ته الله ته د شپې ولاړې نو څلورم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن سلام وی دا مې اورېدل د رسول الله مبارک یو بل صحابي دی حضرت بلال رضی الله تعالی عنه هغه د رسول الله مبارک نه یو حدیث نقل کړی دی وی علیکم
بقیام اللیل، اے خلکو وی په ځان باندې د شپې دا ودرېدل لازم کې. وی ولی؟ نو هغې یو 4 فایدې بیانې کړي دي او دا د حدیثو الفاظ دي، والله العظیم یو 4 فایدې زبردستې بیانې کړي دي. او دا فایدې یوازې د هغې صحابو دپاره نه وي، دا د قیامت د ورځې پورې د هر هغې مؤمن مسلمان دپاره دي چې هغه دا کلمه وي د ټولو لا اله الا الله محمد رسول الله. دا د ټولو دپاره دي، دا ستا دپاره هم دي، دا زما دپاره هم دي. خو که دقه طریقه وي زمونږه، وی علیکم بقیام اللیل، وی ځان باندې د شپې دا ودرېدل لازم کې. د دې به یو فایده څه وي؟ فانه دأبل لومبې به دا دغه وي چې دا الله رب العالمین د نیکانو خلقو طریقه ده. دا د نیکانو خلقو ته وی یاره دا پلان کې طریقه د چا ده؟ دا پلان کې د چا ده؟ نو دا الله رسول دغه پیغمبر دا صحابي وی دا په ځان لازم کې ځکه دا چې څومره نیکان خلق تیر شوي دا د ټولو د هغوی طریقه وه. لومبې خو دا واورئ. دویم نمبر، زما عزتمند ورورو، هغه انسان کامیاب دی چې الله ته نږدې وي. قربت الله ورته دوی وایي، قربت الله چې الله ته نږدې. اوس چې الله ته نږدې مطلب څه مطلب؟ دا دی چې ستا په نیکو اعمالو باندې دوام وي، نو دا الله ته نږدې وي. ګناهګار سړی، زناکار سړی، جوارګر سړی، شرابخور سړی دی د الله نه لرې وي. دی د الله نه چې لرې شوي بیا به ګناهونو باندې لګوي. الله ته چې نږدې نیک اعمالو توفیق به الله درکوي. نو حضرت بلال وی چې په ځان باندې د شپې دا مونځ فرض کې لازم کې، ځکه چې دا لویه ذریعه د قربت الی الله ده. د دې په ذریعه به ته الله ته نږدې. نو چې الله ته نږدې انسان، نو دا انسان کامیاب دی. د ګناهونو نه به بچي، د ګناهونو نه به بچي، د سختو نه به بچ وي، راحت به وي ورته، الله ته به نږدې وي، د نیکو اعمالو توفیق به وي. نو دویم نمبر علیه السلام وی چې بلال وی چې علیه السلام وی چې دی په ذریعه باندې به ته الله ته نږدې کېږي. او دریم نمبر دا د حدیثو الفاظ دي، والله العظیم چې دا د ګناهونو نه د لرکولو لویه ذریعه ده. ګناهونه به د الله ختموي او داسې به ختموي. دا د حدیثو الفاظ دي لکه خیرنه کپړه چې ته په پاکو اوبو کې واچي او صفای کي، دقه شان به دې د تهجد مونځ د ګناهونو نه پاکوي. دا د حدیثو الفاظ دي، داسې به دې پاکوي. نو دریم نمبر به دا فی او څلورم نمبر به دا فیدی چې یو د ګناهونو نه پاک شوي. دریم نمبر دا چې زه د ګناهونو نه بچ شم، زه د ګناهونو نه بچ شم. تاسو ځان د ټرک نه بچ کوئ، د موټر نه بچ کوئ، د ګولې نه بچ کوئ، چې نور وي د نور نه ځان بچ کوئ. ته وایې چې یاره زه د ګناهونو نه بچ شم، بچ دې روان یم، ګناهونه راته مخې ته وینه، ګناهونه را باندې اثر ونه کړي. نو د ګناهونو نه د بچ کېدو دریم څلورم نمبر دا دی فایده ده چې تا به الله د ګناهونو نه ساتي. یو به راته ګناهونه معاف کوي، دریم نمبر او څلورم نمبر دا چې د ګناهونو نه به الله ساتي. دا د دې تهجد دا به لویه فایده چې په طریقه باندې کې چې کوم رسول الله مبارک بیان کړی زیر ته بیا بیانو او باقاعده کې، دا نه چې کله کول او کله نه کول، نه باقاعده کول، بغیر عذر نه پرېښودل. نو دا 4 فایدې به والله العظیم الله تعالی درکوي. د ګناهونو نه به دې ساتي او ګناهونه به راته معاف کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم 5 نمبر فرمایي چې 3 کسان دي چې الله ورته وګوري. نو دا د حدیثو الفاظ دي چې الله خوشاله شي. او بل حدیث کې الفاظ دا دي چې الله وخاندي. د مینې هغه خندا الله وکړي، خوشاله شي. د مینې خندا ګوره، ته چې یو کس بچي، رور، وراره، خوریي په یو ښکلي کار باندې وویني، نو ته ورته وخاندې، خوشاله شي. مطلب دا دی رسول الله مبارک وی 3 کسان دي چې الله ورته وګوري خوشاله شي. د خوشحالی د الله انتها نه وي. نو چې رب خوشحاله شو ته په دنیا هم کامیابی او په آخرت کامیابی. نو 5 نمبر رسول الله مبارک وی چې 3 کسان الله ویني نو الله خوشحاله شي. یو هغه کس چې د میدان په جهاد کې جنگیږي، دا ډېر ګران کار دی. میدان د جهاد کې جنگیدل ګران کار دی. جنگیږي، داسې وجنګېده چې یا خو غازي شو
او د جهاد نه راووته نو الله چې ورته وګوري ډېر خاندي ډېر خوشحاله شي. او دویم نمبر دا دی چې یا په دې جهاد کې شهید شي او داسې وینې پرتې وي نو چې الله ورته وګوري الله ډېر خوشحاله شي. نو د دې د وجې دې دواړو کسانو له کم مقام ورکړی کم مرتبه ورکړې ده زه په دې به چېرته بیا بازو لوی مقام ولا الله ورکړي دا ورته وګوري چې خوشحاله شي. دویم نمبر ما ته وګورئ رسول الله مبارک وی چې الله خوشحالیږي لکه د دې جهاد د دې میدان په شان چې ته غازي شي نو خوشحاله شو یا شهید شي خوشحاله شي دقه شان الله خوشحالیږي په څه باندې چې تو ستا محبوبه بیبي دا د حدیثو الفاظ دي ځکه یې ویمه دا شرمېږئ نه دا محبوبه بیبي چې ستا خوښه بیبي ده دواړه ملاس یې او داسې دې شپه کې ته راپاسېدې او دا بیبي دې پرېښوده دا کټ دې پرېښوده او الله او غلې د هغې نه راپاسېدې او رب العالمین ته ودرېدې چې ربه دا هر څه خو دي خوندونه دي خو دا ستا ته ودرېدل د ډېر ډېر لوی خوند دی د ډېر ډېره لویه مزه ده. نو چې رب ته ودرېدې او دا خپله بیبي او دا خپل کټ دی دقه دې پرېښوده او رب ته ودرېدې چې کله ته رب ته ودرېدې والله العظیم دا د حدیثو الفاظ دي وی الله رب العالمین د خوشحالۍ نه وخاندي چې دا وګوره زما دې بنده څومره دغه وخاندي الله رب العالمین. او دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دریم ځل باندې الله څنګه خاندي زمونږ او ستاسو زندګي ده راځي پکې ده اسفارم پکې راځي حاجتونه هم راځي یو سړی دی او د شپې لاړه ناوخته راغی لیټ راغی خو د ده د خپلې زندګۍ دا طریقه ده چې ساري الله ته پاسي. نو ګوره دی لیټ راغی بالفرض و تقدیر موجوده وخت کې خبره ته کوم دی 1 بجه راغی 2 بجې راغی سر یې لږ شانو لګو ګینټه نیمه خوب وکړه او ګینټه نیمه پس بیا وایي چې نه زما خو د الله ته د ودرېدو ټیم دی الله سره مې د نظر او د نیاز ټیم دی. نو چې دا ستړي او راپاسې او الله ته ودرېږي نو ټیک ته پتا خو تکلیف دی ته خپې خو ستا رب الله رب العالمین په دې موقع باندې وخاندي او خوشحاله شي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم په خدای دی فرمایلی انسان په لوی مقام ته رسي هسې خدا خبره نه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تیمور جان یو عظیم صحابي دی. عظیم صحابي ورته ځکه وایم چې په مکثرینو صحابو کې دی حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه یاره ډېر لوی شان لري. دا حدیث بخاري مبارک کې هم دی او دقه شان مسلم شریف کې هم دی او دا حدیث په نور کې لږ یې وره ډېر د خوند دی. عبدالله ابن عمر وایي زه ماشوم ومه داسې د 5 کالو 6 کالو ما وی د رسول الله مبارک دربار ته به بعضې وخت راله ماشوم چې به رالمه نو د سار مونځ به رسول الله مبارک وکړه نو چې د سار مونځ بیا وکړه نو د سار مونځ نه پس به بیا وی یاره ما باقاعده په حدیثو کې دي بیګا دا چلو شو وحی راله یا دا شو چې بیګا ما خوب ولیده نو دا په حدیثو کې باقاعده دا الفاظ شته. نو رسول الله مبارک با خپل خوب بیان کړ چې کله به رسول الله مبارک بیان نه کړ نو بیا به صحابو ته چا خو بیګا خشته خوب نه لیدلی دی نو صحابه هم پاسېدل بعضې و پکې پاسېدل بیګا ما دا لیدلی دی بیګا ما دا لیدلی دی. عبدالله ابن عمر وایي د خدای شان ته ګوره یو شپه ما هم ډېر خشته خوب ولیده خشته م زبردست خوب وی رسول الله مبارک چې د ټولو نه تپوس وکړه سجانه ما ته متوجه شه رسول الله مبارک چې د ټولو نه تپوس وکړه چې تاسو بیګا خوب لیدلی وي چا معلومه وي و یاره ما وی چې پاسه زه ویمه خو بیا مې په زړه کې وی چې یاره دا خو لوی اکابر صحابه ناست دي او زه ماشوم یم ماشوم پاک یم نو که زه د دې اکابرو صحابو په مخ کې زه پاسم چې بیګا خو ما خوب لیدلی دی نو یې هسې بېدبي مې وګڼله ما وی چې نه پاسمه پانسېدم وی خیر مجلس برخاست شو وی چې مجلس برخاست شو وی زه لاړمه خپلې خور له نو خور یې څوک وه تیمور جانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه بیبي او زموږ او ستاسو مور حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها له حفصه ورته وروره ولې راغلې و یاره د رسول الله مبارک دربارو او دا تپوس یې کو چې تاسو بیګا چا خوب لیدلی دی نو په خپلې به هم کله بیان و کله به صحابه وکړه چا مونې وي خو بیګا خو ما یو عجیبه خوب لیدلی نو هغوی ته دې بیان کوي ما وي دا حیا د شرم د وجې بیان نه کړه چې زه ماشوم صحابي یم او دا خو ډېر لوی خلک دی نو ما بیان نه کړ وایي څه خوب دې لیدلی دی اسه جانه وره وایي یاره دا په بخاري مبارک کې دي ګورئ
دا په مسلم شریف کې دا حدیث دی. وی خوب مې داسې ولیده چې پاڅېدم په خوب کې یو روان شم، وی یو دو فرشتو روان کړم، وی چې روان یې کړم چې لاړم یو عظیمه کنده مې ولیده. وی په هغه عظیمه کنده کې داسې لاندې اور بلو چې اور بلو او خلق پکې داسې سوزي چې هغه زه پیژنم. وی ډېر سخت ویرېدم. وی دې کې یو دو فرشتو ونیولم او د هغې کوینې بله لخته بوتلم، بچ یې کړم، لاړم بویه تلم، د هغې کوی نه بچ شوم. وی چې بچ شوم یا خوا بس لاړم، وی سخته یره را باندې راله. وی د هغې دو کسانو د وجې الله رب العالمین بچ کړم. وی دا خوب مې بېګا لیدلی دی. خیر د عبدالله ابن عمر لاړه چې رسول الله مبارک کور ته راغی، ورته وی وړوکې ورورکي مې خوب لیدلو. وی څنګه خوب یې لیدلو؟ وی دقه شان خوب یې لیدلو. نو تاسو د خدای په ذات مې د قسمې د حدیثو دا الفاظ دي وی نعم الرجل، وی څه بهترین انسان دی عبدالله ابن عمر، څه بهترین. دا وی زما عمر دقې وخت کې شپږ یا اووه کاله. وی څه بهترین انسان دی، څه ښکلی انسان دی، زبردست خوب یې لیدلی دی، خشته خوب یې لیدلی دی. خو کاش چې عبدالله ابن عمر الله ته د پیشمني په وخت کې ودرېده نو دا به ډېره ښه وه. دا رسول الله مبارک وی چې کاش چې دې ودرېده نو دا به ډېره ښه وه. وی زه چې لاړم، وی خور ته مې چې د الله رسول څه ووي؟ وی هغې راته وی چې د الله رسول خو دا خبره بیان کړه چې ډېر بهترین انسان دی، ډېر خشته خوب یې لیدلی دی، خو کاش چې الله ته د شپې ودرېده. وی دا خبره چې وکړه، دا رستو د ده بیا یو بچی دی هغه دا خبره بیانوي. وی بابا ته مې دا خبره چې واورېده، دا اوس د هغه شپږ اووه کاله عمر دی. وی د هغې نه پس شروع شو. نو د شپې به الله ته ولاړو، نو ودرېده به حتی دا خبره واورې، دا ډېره د غور ده. د دې عبدالله ابن عمر وفات بیا د 84 سال په عمر کې شوی دی. 84 سال په عمر کې، 84 کاله عمر کې د ده بیا وفات شوی. او دا خبره شپږو کالو کې اورېدلې. وایي چې د کمې ورځې نه مې د رسول الله مبارک دا خبره اورېدلې وه چې څه بهترین انسان دی، خو چې ده د تهجد لمونځ کو نو د 84 سال د مرګه شپې پورې ما نه د تهجد لمونځ بیا نه دی قضا شوی. 78 سال مې مسلسل یو شان د الله په جناب کې لمونځ وکړ. نو څه د وجې د دې د وجې الله پې فرشتو لاس چې د دې تهجدو په وجې الله رب العالمین دومره لوی مقام ته ورسوي. 78 سال کې یو شپه هم داسې نه ده تېره شوې چې زه وي الله ته نیم ولا لوی علم ولا الله ورکړو. دې علماو ته پته لګي طالبانو ته چې د عبدالله ابن عمر کم علم و، کم شان کم مقام و. دا د څه د وجې؟ دا د تهجدو د مونځ د وجې الله رب العالمین دې مقام او دې مرتبې ته ورسو. زمونږ د دې کراچۍ ډېر لوی عالم دی مولانا عبدالرؤف سکروي صاحب. دا علما یې پیژني، طالبان یې پیژني. ډېر لوی عالم دی، ډېر ښکلی عالم دی، ډېر بهترین عالم دی. د هغه نه مې یو ځل بیان اورېده. وایي تاسو ته خو یاره وایي چې د تهجد لمونځ څه دی، خو پاسه 2 رکعته او 4 رکعته وکړه. د دې دا دغه دی، د دې په مقصد وي ځان پې کې باقاعده د حدیثو حواله ورکړه. دا نوم مې راته ځکه واغېشته چې ډېر لوی عالم دی، د علماو ته د هغه د علمیت پته لګي. عبدالرؤف سکروي صاحب ډېر لوی عالم دی او ډېر خشته مزېدار خطبات هم د هغه دي. هغې کې هغه لیکلي دي. وایي تاسو خو وایئ چې د ماسخوتن د تهجد لمونځ له 2 رکعته مو وکړل او دا 4 رکعته مو وکړل، د دې مقام څه دی؟ تاسو ته څه پته لګي؟ د دې مقام دومره لوی دی. الله دې موږ او تاسو ټول بیت الله ته بوتلی کړي. یار په شوق مونه وي. الله دې موږ او تاسو ټول بیت الله ته بوتلی کړي. اوس هم په شوق وي. بیت الله شریف ته سړی لاړ شي په مسجد حرام کې تیمور جانه یو مونځ په څو دی؟ 1 لاک. یو مونځ په څو دی؟ په 1 لاک. او بیا دې الله د رسول الله مبارک دربار ته بوتلی کړي نو هلته یو مونځ په یو روایت کې په 1000 باندې او په بل روایت کې په 50,000 مونځونو باندې الله قبلوي. ما ته وګورئ، دا مولانا عبدالرؤف سکروي صاحب ما راله حواله درکړه. هغه وایي چې کم انسان توجیه راته بیا بیانوم چې کم انسان د پیشمني په وخت کې پاڅېدو الله رب العالمین ته ودرېده او د 2 رکعته یا 4 رکعته یا 6 رکعته یا 8 رکعته دې پورې راغلي دي، د دا وکړل که نه
نو په بیت الله کې یو په لاک او په مسجد نبوي کې یو په 50,000 خو ستا د دقې تهجد لمونځ د الله په جناب کې په 2 لاکو باندې الله منظوروي. اوس دا بیت الله کې وکړم بیا د بیت الله ډېر لوی شان د بیت الله بیا ډېر لوی مقام دی بیا بر الله د هغې نه زیات درکوي. دا ستا په کور کې ستا دا 2 رکاته او دا 4 رکاته دا ډېر لوی مقام لري. دا پرې نه دي دا ډېره لویه مرتبه لري. تا خو داسې پرېښوده خو دا د الله په جناب کې ډېر لوی مقام او ډېره لویه مرتبه لري. نو پرې دې بنا الله رب العالمین برله ډېر لوی مقام او ډېره لویه مرتبه درکوي. او زمونږ او ستاسو ازلي دشمن څوک دی؟ شیطان دی. څوک دی؟ شیطان دی. شیطان زمونږ او ستاسو ازلي دشمن دی. او قسم یې خوړلی دی، قسم چې زه به ستا دا بندګان ګمراه کوم. قرآن شریف په نص د قرآن دا قسم ثابت دی. قسمونه الله سره خوړلي چې زه به والله کو پرېږدم، دا به زه ګمراه کوم، دا به زه جهنم ته رسوم، الله به پرېږدم. نو دې ظالم نه د بچ کېدو بس طریقه کې نو دام په حدیث او په مشکات مبارک کې حدیث دی چې رسول الله مبارک فرمایي کله چې دا انسان اوده شي که نه نو شیطان 3 غوټې دله ورکي. 3 غوټې دله ورکي. دا حدیثو کې باقاعده الفاظ دي چې 3 غوټې دله ورکي. نو چې تاله یو انسان مضبوطي 3 غوټې درکړي او تی کلک وتړلې نو د تړلو د خو داسې چې دا به اوس پرانظم څنګه ګرانه طریقه ده. نو شیطان چې څومره لویه اراميتوب کړی دی که نه نو دومره رب موږ ته آسانه طریقه هم ښولې ده. دومره موږ ته رسول الله مبارک آسانه طریقه هم ښولې ده. ډېر په دقې غوټه کې پاتې شي، وتړلی شي، پاتې شي، هغه خپل مقصد کې کامیاب شي. خو ته وایې یاره زه د دې غوټو نه ځان څنګه بچ کم چې زه یې دا تړلی یم. نو دا رسول الله مبارک وي چې کله یو انسان ما ته وګورئ د سارې راپاسېده او کټ کې کېناسته، کټ کې کېناسته، نو دا رسول الله مبارک وي دا یو غوټه په خپله پرانیزلی شي، دې کېناسته، بیا راپاسېده او باتروم ته او غسلخانې ته د اودس ځای ته لاړه. نو والله العظیم رسول الله مبارک وي دا دویمه غوټه هم اوس پړلی شي، دا دویمه غوټه هم اوس پړلی شي. او 3 نمبر چې بیا دی الله رب العالمین ته د دې پیشمني په وخت کې ودرېده نو د ده هغه غوټې 3 واله سپړدل خو پرېږده، رسول الله مبارک وي هغه غوټې زرې زرې شوې. دا د پیشمني د برکت د وجې. نو دا مطلب د غوټو څه مطلب؟ د غوټو دا مطلب چې د الله په جناب کې د الله د پاره ودرېدي شیطان بره باندې نه مسلط کېږي. د شیطان د تسلط نه الله رب العالمین هغه خلاص کړي. او 9 نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما خو تاسو ته ووي زموږ د مونځونو کې ډېر لوی کمی دی. اول مې راته تقلیب په شروع کې وي د دې کمی د ختمولو دپاره د الله رسول ویلي چې تاسو د پیشمني په وخت کې پاسئ چې څومره د فرایضو کمی دی الله به ټول د دې د برکته خبر کړي. او 10 نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ټولو نه الله رب العالمین ته محبوب ترین روجه د ټول کال په روجو کې د رمضان د روجو نه پس چې الله رب العالمین ته د ټولو نه محبوب ترین روجه ده هغه څه شی ده؟ هغه د عاشورې روجه ده. مشکات مبارکه حدیث ده. افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. الله ته د ټولو نه محبوب ترین روجه د رمضان نه پس د شهر الله چې د الله میاشت ده د محرم د قلسمه روجه ډېره محبوبه ده الله ته په ټولو روجو کې د روجو نه پس. او الله رب العالمین ته په تمامو منځونو کې د فرایضو نه پس چې کوم الله ته محبوب ترین منځ دی هغه د تهجد منځ دی. چې تهجد الله ته ودرېدی د دې منځ په مقابله کې نه اشراق نه ساق نه اوابین دا یو مقام یې شته د هغې خو د دې مقابلې ته نشي رسېدی. دا ټول په خپل ځای زما ډېر وخت یو موږ له دې په الله د عمل کولو توفیق راکړي خو زما په ذهن کې زما په سوچ کې چې د دې تهجد لوی مقام او لویه مرتبه ده نو بس په دې اخري حدیث په یاره اسجانه ختم کړم چې دا د احادیثو په ټولو کتابونو کې راغلي دي په ټولو کتابونو کې چې ان الله تعالی ينزل من السماء الدنيا الله رب العالمین الفاظ راغلي دي. کم ځای کې دي؟ لا مکان عرش چې الله د دې 7 اسمانونو سدرة المنتهى د ټولو نه اوچت دی. نو څه چل هلته دی او دا یاد ساته
چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې وینا ده. څنګه راځي علماء پکې بیا مختلف توجیحات کړي دي، وخت هم نشته، ګړی ما وې زه پوره په یوه نیمه بس کوم، هغه راته نه بیانوم، خو بس اسانه توجیه ده چې الله یا د الله خاص رحمت د دې لومبي اسمان ته راشي، لومبي اسمان ته راشي. نو الله رب العالمین بذات خود اوازونه کوي، اوازونه کوي. دا د حدیث و الفاظ دي چې ته د پیشمنی پاسېدلی ینزل من السماء الدنیا، د دې پیشمنی په وخت کې الله دې لومبي اسمان ته راشي، اواز کوي، اواز چې ای څوک شته زما په بندګانو کې چې ما نه سوال وکړي او ګناه کړي زه یې معاف کړم. ای څوک شته زما په دې بندګانو کې داسې څوک چې بیمار دی او ما ته سوال وکړي او زه ولې بیماري روغه کړم. څوک شته داسې زما په دې بندګانو کې چې اولاد یې نشته او ما نه اولاد غواړي او زه ولې اولاد ورکړم. څوک شته داسې زما په دې بندګانو کې چې هغه رزق نشته، مزدوري نشته او دې ما نه سوال وکړي او زه ولې مزدوري ورکړم. الله قضا الله قضا دقه شان یو لفظ الله یادوي، څوک شته څوک شته څوک شته. زمونږ د علما وایي ته راپاسه کړه چې یا الله زه یمه که نه، زما دا مشکل دی، زما دا پرابلم دی، زما دا تکلیف دی. الله رب العالمین ته نو قسم په خدای وي الله رب العالمین دا رحم او دا کرم په شیبو باندې وریږي. دا د الله ډېر لوی احسان، ډېر لویه پیرزونه ده. نو زما عزتمند ورونو دا په احادیثو کې دقه شان نورم الفاظ راغلي دي، دقه مختلف د احادیثو باقاعده زمونږ د دې احادیثو غټو کتابونو کې باقاعده ابواب زمونږ د صاحب د کتابونو هغوی لیکلي دي. ما راته د لس دولس احادیث د دې دپاره بیان کړل چې دا شپې اوږدې شوي دي او هر چاته دا موقع الله رب العالمین ورکوي. یو سوچ او یو فکر په دې زړه کې راوله، الله رب العالمین به راله د دې خامخا توفیق درکړي.